ډیره زیاته اهمه مسله انتهایی قابل توجه یوه فقهي مسله ده. عنوان یې دی حرمت مصاهرت. ورنه حرمت مصاهرت یوه داسې مسله ده چې پلور کله غلط حرکات وکړو په خپله ښځه تعلق کېږي، چې کله ورخسره غلط حرکات وکړو په زوی باندې ښځه تعلق کېږي، بیا د هغې نه پردې احکام هر درېمي، د هغې نه د طلاق احکام هر درېمي، د هغې نه بیا نور هم مطلب دا خبره مفسدو ډېرې زیاتې نقصانات ته مفتي صاحب نور صاحب په دې باندې تفصیلي یو عنوان لیکلی دی چې کم از کم میشت اوس په حرمت مصاهرت سره پوهېږي، ځکه پاک شی اخسر دی پوره ډېرې کیسې دي خلک د اخسر سره هم مطلب کله کله په داسې ماحول شي هغه نه ژاندې شي چې په زوی یا ښځه تعلق شي، کله کله پلور د خپل الودې لیر سره په داسې حالاتو کې شروع شي چې خپل الوده پې مطلب کور وله پې تعلقه شي یا په زوی ښځه تعلقه شي. حواله سره مفتي صید نور ته زحمت ورکوه چې حرمت مصاهرت مسله میشتو ته واضحه بیان کو او میشتو د هغې نه سبق زده کړي او په دا زمینه پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله پاک ته دې تو دا خدمت قبول کړي او خدای پاک ته وکړي چې د موږ تو نه خلق ته خیر ورسېږي او سره پرې پوه کړي. مفتی صاحب دا بیا کیسه ده چې په انسان باندې خپله ښځه په تعلقي نه سره تعلق کېږي، په یوه تعلقه شي، په دوه تعلقه شي، دغه حال ووځي، په درې تعلقي هم تعلقه شي، دغه حال هم ووځي چې مشکل دی خو یووالی یار واپسې ته جوړېږي. خو ځینې حرکتونه الله پاک ته ټول مسلمانانو وسوتي خالي په دا نیت باندې چې میشتو ځینې باد شي. ځینې حرکتونه داسې دي چې بیا داسې مسله پیښه شوه چې د یوې سړي په باره کښې هغې دماغي حالات ټیک نه وي، دماغي حالات یې ټیک نه وي، دنه یو داسې حرکات وشوه خپله بچې ته چې په حالات نیت یې لوس په ګونده ولګېده. نو دې د دا پوښتنه کوله چې اوس مفتي صاحب دغې څه حکم دی؟ حکم دا دی مفتي صاحب چې الله پاک ته ټول مسلمانانو وسوتي چې کله یو پلور که په اراده سره وي هم او که بغیر به ارادې نه وي بې ځای وي، که په نشه کښې وي هم که د ده دماغي حالات خراب وي هم چې کله د ده په مشره لیر باندې لوس ولګېږي په غلط نیت باندې بالغه وي یا بالغولي ته نږدې وي، دا ټول یو حکم دی. مفتي صاحب دا کلکه مسله ده، دا کلکه مسله چې په منځ کښې خو هغه نه وي کپړه نه وي غوټه کپړه نه وي، نارې کپړه وي یا دغه لوس پې ولګي یا پښه پې ولګي، په هغې باندې خپله ښځه حرومه شوه. خو صرف داسې نه شوه حرومه، په ټول عمر حرومه شوه. داسې حرومه شوه د مسله وضاحت لري ځکه غواړي دا د اهمیت یې ځکه دو چې داسې حرومه شوه لکه خپله خور ته چې مخه نشته دی، داسې د دغې زنانه ته د دغې سړي دوه ګوره مخه نشته دی. خو دغه رنګې داسې وشوه چې د یوې سړي فرض که دوه ودینه دي، د یوې وده دغې بلې ودې په بچي باندې چې مشر بچی و غلط لوس یې ولګېده، نو دا هم په د خپل خاوند باندې یعنې که د سړي په خپله لیر باندې ولګېږي او دغه رنګې زوی په خپله مور لیامره ولګېږي، آفرین دغې که د کومه طرفه وي هم دا حرومه شوه په خپل خاوند باندې د ټول عمر د پوره حرومه شوله. او مفتي صاحب په دغې پورې بیا اهمه کیسه چې میشتو خلک عزتمند دی قدرمند دی، په نژور باندې د خوشې د اخیستل حقوق شته او د دې په دوی کوي هم، خو البته هر شی خو په خپله دایره کښې د نه کوي، هر شی خپل کیلې برید وي یو حد یې وي که نه که داسې وشول چې فرض که یو نژور دو د خپل سر سپینې نیولې په دغې نه دا سړی ډېر کوشش کوي په دغې موقع باندې که د یو کس په نیت شي، یعنې که د سر په نیت شي نه دي، فرض که د نژور په نیت خروب شو چې د کومې وي دا نژور په خپل زوی باندې حرومه شوله او د ټول عمر د پوره حرومه شوه. او داسې بدنصیبي دی میش خو ټول عمر د خلک دا معمول تېر شوی دی چې اخسار په نژور سپینې نیول یا د بدن لمس کول دا یو قسم حق حقې بولي.
ولا بله ورځ یوه سړي ته وایي چې پیمان درته یې میش په وخت غږ په وکړئ یې پلونکي دا د مشر لوار دی حق دی در باندې دغې سپینې نڅا تر دا حده پوره دې ته ذمه دار سړی دی هغې دا تذکره ورته وکړله نو دا مسله په دا صورت شعر پېښېږي. مفتي صاحب دا خو چې کله دا پښتنه مونه وشوه بیا موږ د اهمیت ځکه د دولت بیانولې محسوس کړ نو په دا رښتیا کښې د سړی ډېر زیات کوښښ کوي دا زنانه په داسې موقع باندې چا سره الله دا نه وکړي الله دا نه وکړي که چیرې شوي وي دې د خپل حالت مستند علما ته بیان کړي چې اوی دې ته د دغې په باره کښې وضاحت وکړي مخشني وشوي وي سړی د سوچ په باندې وکړي انسان د غلطي وشوي وي نو دا یو اهم مسله وه الله پاک ته وکړي چې خدا جل شانه دا د حرمت مصاهرت په مسله میژ ها توس ها زنانه ها نژاندې ها لیڼه ها خپل کورولې ها خسترونه ها پلارینه ها او بالغه الواد لیا مطلب قریب البلوغ چې کیوي دا حکم چونکه پاه لګي چې بالغ ولې ته نشوي ټول د الله پاک دغه مسالې په ضد شرونه ولي الله دې ټول تحفظ نه وکړي. جزاكم الله.